الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې مرګرو. عبید ګمریانی ما د مالیار پاڼې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د ټول نه اول خو دا ووایم چې دینه مخکې چې کومه ویډیو وه نو هغې کې د آډیو څه پرابلم راغلی و، نو د هغې د جنازه بخښنه غواړم د خپل ویورز نه، خپل چې زما کوم سبسکرایبر دي، زما کوم فین دي، زما کوم کتونکي دي، ټولو کتونکو نه بخښنه غواړم چې د هغې هغه آډیو پوره ایکوریټ نو. انشاءالله دویمه برخه کې د ورلډ جیم چې دویمه برخه چې کومه ده نو هغې کې به زما کوشش دا وي چې لکه د هغې آډیو پوره پرفیکټ وي. زه دې وخت کې راغلی یم، ما وی چې راشئ تاسو باندې سیل وکړم، او سیل یقینا چې د کمترو سیل ډېر زیاته مزه کوي. نو د کمترو یو دغه دی، زما یو کزن دی، د هغه یو ځای دی د شو کې دی، نو هغه ډېرې کمترې ساتلي، نو ما وی چې راشئ چې تاسو سره د دوی خبرې اترې هم ډسکس کوم او دوی سره ملاقات هم وکړو. نو راځئ ما پسې. مننه. ملګرو یو ځل بیا سلامونه. څنګه چې ما تاسو ته ووایي که نه چې زه راغلی ما، زما د یو کزن دی، د هغه خپل ځان له شغل میلې له څه کمترې ممترې هم ساتلي، فارمنګ هم وغیره کوي، ځان له څه میښې څاروي وغیره هم ساتلي دي، په ځان یې مشغول کړی دی. او زمونږ نه ښه په دې دی چې لکه داسې به ووایو چې لکه هغه خپل له زندګۍ نه ژوند نه خوند اخلي. نو هغه سره خبرې اترې هم کوو. دې وخت کې زه چې راغلم نو هغه ځان له دغه تیارولو، څه کوشته موشته یې تیاروله. نو ما ترې تپوس وکړو، نو هغه وایي چې دا بادام دي او دا مونږ دوی له ورکوو. نو باقي خبرې تپوسونه به د هغه نه مخامخ کوو. هغه دې وخت کې کمترو ته دغه اچوي، دانه اچوي، مونږ هم ورسره لږه لږه جوړه کړه، نو نور معلومات به د هغه نه والو. راځئ. ښه عتیق بھائی سلام علیکم. وعلیکم السلام. ته خپل کار هم ورسره کوه. دا راته ووایه چې دا دانه تاسو هره ورځ دې ته اچوئ؟ او دا ډیلی مونږ دې ته اچوو، تقریبا 10 بجې کپونه شروع شوي د نوشهره کې کې څومره ملګري چې کوم دي نو دا شغلونه کوي، او هر شغل کې مونږ به اصلاح او په دې دوران کې دې ته مونږ بس خوراک پاچو، چې په خوراک کې د فکر پرې شوي. ښه دا راته ووایي که نه چې تاسو کمترې کوم ځای نه راولئ؟ دا مو خپلې ساتلي دي، یو جوړه نیمه سړی راولي ښه ذات والا، نو هغه وساتي، بیا د هغې نه بچي وشي، داسې څه؟ او د خپل کور نسل باندې اکثر مو خپل شغلونه کوو، خو زموږ استاد دی، الله به پېژندي او ښه ساتي، ګل محمد استاد ډاګی، هغه زموږ استاد دی او ټول نسل د هغه د کور دی، د هغه د کونترو دی، او حال جوړوي مو سره خپلې کور هم شته، خو زیات تر د هغه د کور. ښه دا راته ووایي که نه، تاسو دې نه مخکې ذکر کولو چې لکه مونږ د بچو یو کپ ګټلی دی، نو د هغې باره کې را سره خپل خیالات لږ شریک کړئ. هغه په تېر 23 مارچ باندې شغل شوی و د ډسټرکټ نوشهره. ډسټرکټ نوشهره شغل شوی و، په هغې کې زموږ فرست پوزیشن و، او 4 بچي وو پکې، یو ایکسټرا او 3 پکې چې کوم وو د هغوی به ټایم نوټ کېدو. هغې کې مونږ فرست پوزیشن اخیستی و، او دویم کپ د شمشیر و، نو په هغې کې مونږ دویم پوزیشن اخیستی و، او د شیر محمد ایکي هم دویم اخیستی و. اصغر وکیل کې زموږ فرست پوزیشن و. 3 انعامات مونږ ماشاءالله اخیستي. ښه دا راته ووایي که نه چې لکه د کمترې تاسو والوزوئ که نه، نو د کمترو خو څنګه چې د هر یو شي یو دشمن دی، نو کمترو خو هم دشمنان شته که نه؟ تاسو داسې واقعه ذکر کوله چې یاره کمتر مونږ بچې والوزولو، نو دغه ځای نه پسې راغلو. او د کونتر خو آفت ډېر زیات دی، بره مارغان دي، زوی طوفان دی، نورې مسلې ډېر راشي، او بل د هوا د مارغه هېڅ پته نه لګي، د دې ډېر زیات آفت دی. اکثر مارغان ډېر زیات خرابي مونږ کوي، هغې علاج مونږ کوي د الله پاک. ښه دا باغ هماغه چې وي یا دغه مغه وي، دا ښه مارغه ورکې هم راځي، باز وغیره شاهین او باره شاهین دا چې څومره دي نو دی بره تقریبا چې نیمه کې نیمتۍ کې اکثر زمونږ کمترې ضایع کړي، او دا ټپوس لګړدی نه شي والی، ډېر کم تېره وهي، خو لیکن باره او باز چې کوم دي دا زمونږ کمترې ډېر ضایع کوي. نیمه کې چې کوم دي اوس مارغان راغلي، اسو میاشت ده، او اسو کې ډېر زیات مارغان راغلي، قیمتي مارغان. ښه دا راته ووایي د دې عتیق بھائی د دې د وړاند وخت کوم میاشتې وي؟ دا یخنۍ کې ملوزوئ که نه صرف د ګرمۍ یو څو میاشتې وي؟ نه دا د ګرمۍ یو څو میاشتې اپریل نه شروع کېږي، بچو کپونه مارچ نه شروع کېږي، او نور بیا غټې کونترې چې اپریل نه شروع کېږي، اپریل مای جون، او بیا داسې د دې ورځو کې اسو کې دا میاشت وي، میاشت ونې لیټه کېږي، ژمي کې نه کېږي. ښه دا د ټول کې پکې نه چې ستاسو دا کپ دی که نه، لکه دا ته یو اتوار پرېږدئ نو بل اتوار باندې وي، نو دا څومره لکه دې کې څومره ټیمونه وي؟ دې کې بس دغه مناسبت سره د چا څومره حصې واخیستې، 62 13 کپ کې 62 انچیانې شوې، 62 ټیمونه به کړي.
34 کې 24 درې ورځې شروع دي په مونږ ونډې لوزو تقریبا 3 ونډې مو والوزولې او اوس اتوار دپاره بیا تیارې ده انشاءالله دې کې بیا درې ورځې هم شروع دي ونډې هم دي نو مونږ په ونډو کې لوزو هغې دپاره تیارې دي. دا راته ووایې که نه بعضې کمترې داسې وي که نه چې لکه هغه دی لرو ځایونو نه راپرېږدي لکه ستاسو رور دی بیت هغه د هغې شغل کوي که نه نو هغه لرې ځایونو نه لکه سړی وایي چې اسلام آباد نه راپرېږدي کراچۍ نه راپرېږدي یا دغه نه راپرېږدي یا اسلام آباد نه راپرېږدي نو هغې دپاره څه پروسیجر وي دوی څه طریقه کار کوي ړومبی یې درښیي هغه دی چې کوم کنفرانس ساتي نو هغه یو خوراک او خیال ساتي خصمانه صحیح ساتي بیا هغه چې ولګي په کور بلد کې نو هغه لږه لږه فاصله وړاندې هغه ګاډي کې ځي بوځي او هغه کیلومیټر نه شروع کړي داسې پسې 4-5 کیلومیټر وړاندې ګاډي کې ځي او ګاډي کې هغه دی راپرېږدي نو په مزه فاصله زیاتوي نو اولې بلد کې چې بلد شي بیا په هغې ټورنمنټونه د دې ګټه څه وي چې لکه کومه کمتر زر راورسېده دواړه یو ځای راپرېږدي چې کوم کنتر زر راورسېدو لږ ټایم کې راورسېدلی سره دغه اصول دي چې لږ ټایم کې خپل ایریا هغه کور کړه خپله فاصله هغه توی کړه نو هغه وینر دی او زمونږ چې کوم دی زمونږ شینواړو چې کوم شوق دی نو دې کې چې کوم زیات ټایم وکړو په خپل کور کې ناستو غلطي ونه کړه نو هغه وینر هغه دی. ها دا راته ووایې که نه چې لکه دې کې څو قسمونه دي لکه تاسو سره اوس څو قسمونه دي کې شینغاړي وي هغه د بعضې کمترې به وي هغه چوټکونه به یې رادغه بعضې ګرمار به ورکړي بعضې بغدادی به وي نو د هغې څه دا قسمونه خو به ډېر زیات دي قسمونه ډېر زیات دي خو شینواړو کې چې کوم دی نو دې کې هغه چونډکمار بغدادی هغه عام جنسي کمتري هغه خپل مزې دپاره یو دا د وړاندې دپاره دي دې کې خپل نسلونه دي ټیډیان زموږ سره بټیر دي ګل محمد استاد کور بټیر دي را سره ونل امام دین دي نو ټیډیان دي ډېر ښه نسلونه دي د هغه د کور سره ها دا راته ووایې که نه لکه د دوی خوراک بس دا ورځ کې یو ټایم وي که نه د بل ټایم هم وي نو د بچو کومترې چې کوم دی ته 2 ټایمه خوراک ورکوو او چې کوم د وړاندې نو هغې ته یو ټایم ورکوو لکه هغې باندې هم تاسو ډایټینګ کوئ بل چې وجودو کې نو تاسو ته پته چې غټ سړی منډه نشي وهلی نو غټ کونتر او پرواز ها دا راته ووایي تاسو لکه چې دا اوس مقابله ده که نه د اتوار په ورځ نو نن تاسو دې له خوراک ورکړو سبا د جمعې ورځ ده نو د دوی وړاند بل شته لږ پریکټس لکه سړی موږ پریکټس کوو که نه دغه کوو د میچ نه مخکې نو داسې څه وي یو ورځ دمه وي یو ورځ وړاندې دا دوی پریکټس دی او بیا د کپ نه یو ورځ مخکې دمه شي او کپ ورځ بیا وړاندې لکه په جمعې په ورځ پړک شو نو خالي دمه شو اتوار بیا کپ شو انشاءالله الله دې تاسو له بری درکړي او دا راته ووایي چې دا څومره ګنټې جوړېږي لکه دا وړان چې څومره لکه چې چا ډېر وړان وکړو نو د هغې په وجه دا دغه ورکېدي شي دا کپ او چې چا ګنټې ټایم زیات جوړ کړو که هغه منټ ټایم زیات جوړ کړو د بل مخالف نه نو هغه ګټه ده خو بله خبر ده 6 بجې د وړاند ټایم دی صبح او ماښام 7 بجو پورې دی 7 نه بیا چې کونتر ښکاري نو 7:30 پورې ټایم ورکوي بیا چې نه علاوه شي باد شي نو هغه اوور ټایم چې راځي هغه نه حسابېږي هغه کونتر ټایم نه حسابېږي 7:30 پورې چې کمتر ښکاري نو دغه ټایم حسابېږي بیا نه حسابېږي که نه نو دا تقریبا څومره ګنټې جوړېږي تاسو زیاتې ګنټې یادولې شپېتو نه به زیات جوړېږي او زیاتې جوړېږي کونترو لحاظ سره خو بس تقریبا چې څو کونتر وي د هغې ټایم حسابېږي بعضې کې 15 کونتر وي بعضې کې 6 وي او ذاتې ټورنمنټ کې 7 کونتر وي نو دا فکس دی مخکې او پکې یو 6 هم ایکسټرا خو دې کې ایکسټرا نشته دا فکس دی فکس ټایم صحیح مرګرو څنګه چې تاسو وکړه او دغه تګ و دوم هم وکړو دغه د عتیق بای او دغه سټرګل مو د دې په شا وکړو لکه دوی مختلف کورونه به ورته ووایو چې د کمترو له جوړ کړي دي هغې کې دوی دغه کېږي راځئ ما سره دننه زه تاسو ته دغه کورونه ښیم تاسو ما سره دننه راځئ دا د دې شینغاړو دا کورونه دي دلته تختونه دي دلته ناست دي او دې ځای نه بیا دوی خپل وړاند شروع کوي یقینا چې دا ډېر زیات سټرګل والا کار دی د دې په دې پښو کې به تاسو دا پایل هم وګورئ وسپینې کونتارې څوک د لیوني که څوک د ویستله چارې وسپینې کونتارې او دغې کونتاره دا چونکې د امن یو نښه هم ده لکه ډېر خلک دې ته د امن هغه دغه وایي که نه نو دا د امن نښه هم ده او یقینا چې دا داسې به وګڼو چې د ډېرو خلکو شوق دی د KPK حوالې سره وګورو د ټول پاکستان حوالې سره وګورو نو ډېر یو زبردست شوق دی ډېر مزیدار شوق دی او ډېرې ښې کونترې دې کې راځي او یقینا چې دوی هغه خپل لایف مصروفه کړی دی
بجای د دې نه چې مونږ ټوپک تماچې سره لوبې کوو یا نور لهو لغب کې یا آیس وغیره نشو تماشو طرف ته دغه کېږو نو دا یو شوق دا شوقونه داسې دي چې لکه دا ژوندي شوقونه دي عتیق به دغه شوق پالي دغه شوق دغه کوي او په دغه شوق کې دی ډېر مخ په وړاندې روان دي ټول ملګري ورسره هم دي د دې خپل ګیدرینګ کېږي ماسخوتن دی دلته ناست دي ډېره کې ډېر ښه ګپ شپ وي چونکې ما ته اوس ته ووي چې لکه دی ورسره فارم هم چلوي او خپل فارم یې دی میخې څاروي ورسره هم دي نو ښې مزېدارې ډکې چې هم دي د دې نه پس به مونږ زو چې بس کوو ښې ډکې لکه ستاسو به هم خوله کې اوبه راغلي وي ځکه چې 10 بجې دي او چې د 10 بجو چې ونس کړي نو بیا د درد دي نو عتیق بھائی د ستاینې وړ دی عتیق بھائی مونږ سره والیبال هم کوي مونږ چونکې یو ځای یو اکثر لا د 2-3 رونه بشارت کمال لا عابد هغه مونږ سره یې مونږ ټول یو ځای والیبال کوو یو ځای رالوي شو نو زه خو وایم زه خو په لومبي ځل راغلم بلکې په دویم ځل راغلم خو دا ډېر زما خو ډېر زیات خوښ شو دا ځای دا ګیدرینګ د دی دا اوړنا بیچونه دې سره سره عتیق بھائی که دې طرف ته زما کیمره لاړه شي عتیق بھائی ډېر زیات چرګان هم ساتلي دي کلانګیانې هم ساتلي دي دغې شغل میله هم کوي د مړزانو دپاره د سورو دپاره دی بیل بیل سپي هم ساتلي دي بیا به چېرته انشاءالله په هغې بل پروګرام کوو او هغې کې به ورسره ګپې شپې لګوو چې کله دی ښکار له ځي نو دغه ځایونو ته به م بوځم هیله لرم چې زما مسافر وروڼه به داسې قسمه پروګرامونه هم خوښوي زما ویورز به داسې قسمه پروګرامونه هم خوښوي د بناوټ والا پروګرامونه نه دي څه چې په حقیقت کې دي هغه ما تاسو ته وښول نو د اتوار په ورځ دی چونکې کپ دی نو د اتوار په ورځ د کې پي کې حوالې سره دی کپ دی او الله دې وکړي چې الله دې له بری ورکړي ځکه چې دی سټرګل کوي او دی دا دانه ډېره په ګرانه تیارېږي او دی خوراکونه ورکوي نو ملګرو دغه ټول اکټیویټیز چې ما تاسو سره شریک کړ انشاءالله داسې نور پروګرامونو سره به ستاسو په وړاندې راځم خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ موږ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ مالیار پروډکشن لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ خپل ملګرو سره یې شیر کړئ د لوی الله په امان